السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم مصیبتونو، تکلیفونو، آفتونو، پریشانو او غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانه هر قسم حاجت د خپل خزانو د غیبونه پوره کا. الله جل شانه هر قسم مشکل آسان کا، او په خپل فضل و کرم سره الله جل شانه څومره شرعي حاجتونه دي هغه پوره کړه. عزتمندو، مانن د مبارک ورځې یو عمل، یو وظیفه راوړې ده چې الله جل شانه به ستاسو د دې وظیفې په برکت سره ستاسو ژوند بدل کړي، یعنی ژوند به ستاسو د دې وظیفې سره بدل شي. ډیره مجربه، با کماله او با اثره وظیفه ده. د دې وظیفې په کولو سره به الله جل شانه ستاسو هر قسم حاجت هم پوره کړي، هر قسم مشکلات به هم حل کړي. د جمعې مبارک په ورځ باندې، د جمعې په ورځ یو وخت داسې دی، یو ګړی، یو ساعت داسې دی چې په هغې کې الله جل شانه دعاګانې خامخا قبلی، اعمال به کې قبلی. نو دا عمل د جمعې په ورځ دی، دا وظیفه د جمعې په ورځ ده، او په هغه ټیم کې دا یعنی بعضې علما فرمایي چې د مازدیګر مونځ نه واخله د ماښام د نور د پریوتو پورې، یعنی ماښام داخلېدو پورې چې کم ټیم دی، الله جل شانه په دې کې هغه د قبولیت ټیم ایښودلی دی. یعنی په دې کې وایي دا قبولیت ټیم دی، دعاګانو قبلېدو ټیم دی، د حاجاتو غوښتلو ټیم دی. یعنی دا هغه ټیم دی چې په کم ټیم کې، په کم ساعت کې، په کمه ګړۍ کې دعا قبلیږي، الله جل شانه قبلوي. نو بعضې علماو دا ټیم پکې ښودلی دی. نو دا وظیفه چې کومه ده دا هم په دغه ټیم کې کول پکار دي. او څه وظیفه ده؟ وظیفه ډېره اسانه ده. د خپلو حاجاتو دپاره یې وکړئ، د خپل مشکلاتو دپاره، خپلو مقصدونو دپاره هم وکړئ. نو الله جل شانه به ستاسو حاجات هم پوره کړي، مقصدونه به هم پوره کړي، او چې څه مشکل وي د هغې دپاره هم کولی شي. مشکلات به الله جل شانه ستاسو آسان کړي، او ستاسو ژوند به د دې وظیفې سره بدل شي. نو وظیفه ډېره اسانه ده. اول د جمعې په ورځ د مازدیګر لمانځه نه وروستو په نبي علیه الصلاة والسلام به درود پاک ووایئ. درود ابراهیمی بهتر خبره ده، کم از کم چې 15 ځله وي دا به ووایئ. بیا به د دې نه پس تاسو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. چې کوم استغفار هم وي، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، دا هم ویلی شي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا هم ویلی شي. چې کوم استغفار تاسو ته آسان وي، هغه استغفار دغه استغفر الله ختم د دقه مازدیګر نه واله د ماښام د ټیمه پورې چې تاسو نه نور پرې ونه وځي، د دغه ټیمه پورې دا ختم وکړئ. هر څو ځله چې وي تاسو به ووایئ، او بیا به د هغې نه پس بیا درود پاک ووایئ په نبي علیه الصلاة والسلام باندې.
بیا به د هغې نه پس تاسو د الله جل شانه نه د خپل حاجت دپاره دعا وکړئ، د خپل مقصد دپاره به دعا وکړئ، د خپل ژوند بدلیدو دپاره به دعا وکړئ، د خپل رزق دپاره، د خپل مشکلاتو د حل کېدو دپاره دعا وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو دعا خامخا قبلوي او ضرور به قبلوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.